د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو کیسه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د هغه پاکه نامه باندې نن هم مسلمانانو ته فخر دی. د هغه د ایمانی جوش نه نن 1400 کاله پس هم د کافرانو په زړه کې ویره ده. اسلام راوړلو نه مخکې د مسلمانانو مقابله او تکلیف رسولو کې هم مشهور و. د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم قتل پسې لګېدلی و. یو ورځ کافرانو دا مشوره جرګه قایمه کړه چې څوک شته چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړي. عمر وویل چې زه به یې قتل کړم. خلکو وویل بېشکه ته یې کولی شې. عمر توره واخیسته او روان شو. په دې فکر کې تلو چې یو صاحب د زهره قبیلې چې د هغه نوم حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دی او بعضو بل صاحب لیکلی دی، مخې ته راغی. هغه ترې تپوس وکړو چې عمره چېرته ځې؟ ویې ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د قتلولو په فکر کې یم. نعوذ بالله. سعد رضی الله تعالی عنہ وی چې ته د بنو هاشم او بنو زهره او بنو عبدالمناف نه څنګه بې فکره شوې؟ هغه به تا په بدله کې قتل کړي. په دې جواب غوسه شو او وی ویل چې معلومیږي ته هم بې دینه یعنی مسلمان شوی یې. راځه چې ړومبی خو تا ختم کړم. دا یې ووی او توره یې راوښکله. او حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هم دا ووی چې او زه مسلمان شوی یم. توره یې راوښکله. دواړو طرفونو نه تورې چلېدونکې وې چې حضرت سعد ووی چې ړومبی خو د خپل کور خبر واخله، ستا خور او اوښی دواړه مسلمانان شوي دي. دا اورېدل و چې د غوسې نه ډک شو او نیغ د خور کور ته لاړو. هلته حضرت حباب رضی الله عنه چې د هغه ذکر 6 نمبر کیسه کې تیر شو دروازه بنده کړې وه. دې دواړو ښځې او خاوند ته یې قرآن شریف ښودلو. عمر دروازه ووهله. د هغه د اواز نه حضرت حباب رضی الله تعالی عنه خو زر دننه پټ شو او هغه سپاره په جلتۍ کې بهر پاتې شوه چې په کومو د قرآن شریف آیاتونه لیکلي وو. خور یې دروازه پرانسته. د عمر په لاس کې څه څیز و چې د خور سر یې پرې ووهلو. د هغې د سر نه وینه روانه شوه او ویې ویل د خپل ځان دشمنې ته هم بې دینه شوې یعنی مسلمانه شوې یې. دې نه پس کور ته دننه ورغی او تپوس یې وکړل چې څه مو کول او دا اواز د چا و. اوښې ورته ووی چې خبرې اترې مو کولې. عمر وویل چې آیا تا خپل دین پرېښی دی او بل دین دې اختیار کړی دی؟ اوښې ووی که بل دین حق وي نو بیا. د عمر دا اورېدل و چې د اوښې ږیره یې ونیوله، را یې خښله او سمدستي پرې ورپرېوت او په ځمکه یې راوغورځاوه. ښه یې وه. خور یې د خلاصي کوشش وکړو نو هغه یې په مخ یو څپېړه داسې په زور ووهله چې وینه ترې راووتله. هغه هم اخر د عمر خور وه. ویې ویل ای عمره، موږ په دې وجه وهلی شو چې موږ مسلمانان شوي یو. بېشکه موږ مسلمانان شوي یو. څه چې تا نه کېږي ته وکړه. دې نه پس د عمر نظر په هغې سپارې پرېوت کومه چې په جلتۍ کې بهر پاتې شوې وه او د غوسې جوش یې هم په دې وهلو ټکولو سره کم شوی و او د خور وینه ډېره بهېدل یې ولید. شرم ورغی. ویې ویل چې ښه ده ما ته وښیه دا څه دي؟ خور یې ووی چې ته ناپاکه یې او ناپاکه دې ته لاس نه شي لګولی. هر څومره چې هغه اصرار وکړو خو خور یې بې اودسه او بې غسله ورکولو ته تیاره نه شوه. عمر غسل وکړو او هغه پاڼه یې واخیسته ویې لوسته. په هغې کې سورة طه لیکلي وو. هغه یې لوستل شروع کړل او چې
أن الله لا إله إلا أنا فاعبدوني واقيموا الصلاة للذکر پورې ولوستلو نو حالت یې بدل شو. ویې ویل چې ښه ده ما هم د محمد صلی الله علیه وسلم خدمت ته بوځئ. دې الفاظو اورېدو سره حضرت خباب رضی الله تعالی عنه د دننه نه راووتلو او ویې ویل چې ای عمره تا ته زیری درکوم چې پرون د زیارت په شپه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دعا غوښتلې وه چې ای الله عمر او ابو جهل کې چې کوم تا ته زیات خوښ وي په هغې سره اسلام ته قوت ورکړئ. دا دواړه په قوت کې مشهور وو. معلومیږي چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دعا ستا په حق کې قبوله شوه. دې نه پس د نبي علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شو او د جمعې په سحر مسلمان شو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسلمانېدل وو چې د کافرانو حوصلې په پرېوتو شروع شوې، خو بیا هم دا ډېر مختصر ټولګي وو او کافران ټوله مکه بلکې ټول عرب وو. په دې وجه پکې نور هم جوش پیدا شو او جلسې او مشورې به یې کولې او د دې حضراتو د ختمولو کوشش او قسمه قسم تدبیرونه به یې کول. خو دومره ضرور وشوه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اسلام راوړلو مسلمانانو د مکې په جومات حرم شریف کې مونځ په ښکاره کول شروع کړو. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د عمر رضی الله تعالی عنه اسلام راوړل د مسلمانانو فتح وه او د هغه هجرت د مسلمانانو مدد و او د هغه خلافت رحمت و.